شروع کوم په نامه د خدای چې بخونکی مهربانه دی. ګرانو قدرمنو کتونکو، زه یم عمر خالق دراني. تاسو ګورئ ادبي ټولنه چې کوم د شاعرانو خصوصي پروګرام دی. په دې کې نن نن مېلمه دی زموږ سره شمشاد الله انګار صاحب. وګورئ په نور پروګرامونو کې هم موږ د مختلفو سیمو سره تعلق لرونکي شاعران او دلته چې کوم ادیبان دي، لیکوالان دي، هغه موږ د پروګرام نه راولو. نن چې زموږ کوم مېلمه دی دا نفوذ ډېر جمدول سره تعلق ساتي شمشاد الله انګار صاحب په پروګرام کې تاسو کار وایي. وعلیکم سلام. مننه. تاسو هم ډېر ممنون او مشکور یم چې تاسو ما ملنګ غوندې سړي له ټایم راکړو، مقام راکړه. ډېره مننه، شکریه. او ټول اورېدونکو کتونکو ته هم سلامونه او احترامات. شمشاد الله انګار صاحب، وګورئ سړي تاسو شاعرانو په ځان پسې چا پسې لیونی تپلی، چا په ځان پسې انګار صاحب یې خبرې، چا هولنګ صاحب یې خبرې. تاسو دا کوم نومونه چې ږدئ تاسو په څه مناسبت سره تاسو ږدئ؟ بس جي دا یو ټولنه موږ وکړو او د دغه سره هغه هغه نوم وکیدو، بس هغه موږ پسې ونښلي. ډېر ورکوالي نه دا موږ پسې دغه شوی دی. انګار صاحب په تا پسې د ورکوټوالي نښتی دی. جي لکه تاسو مختلف علاقو ته شاعرۍ لپاره ځئ، مشاعرې لپاره کوم مینوال دي هغه تاسو پروګرامونو لپاره غواړي. تاسو دې علاقې کې د دې نه علاوه نور کوم ځایونو ته تللي؟ جي موږ د باجوړه پورې، داسې د مردانه پورې، د دیره پورې، دې پښتو ادبي ټولنو کې بس ګرځو. 2-3 تنظیمونو سره موږ تعلق ساتو. دلته چې په جندول کې کوم فعال تنظیم دی هغه تاسو دغه ساتئ؟ جي بالکل. چې کوم سړی یو شوقمن سړی، مینوال سړی د مشاعره کوي، هغه د چینل په ترو باندې راځي اوسن چلي؟ جي بس دا مختلفه رابطې زموږ د ملګرو سره چې چا سره رابطه وکړي، بس هغوی د ټولو ملګرو سره بیا رابطه وکړي. د هغوی ځان سکرټري صدري هغې په وساطت باندې بس خبر خور شي، بس مشاعره جوړه شي. ګرانو قدرمنو کتونکو، دا و شمشاد الله انګار چې هغې تاسو خصوصي تعارف واورېدو. د هغې نه موږ ښایسته اوس کلام او غزل به تیارو. ستا د مینوالو ته به څه پېښ کوي؟ جي زه به ورته یو کلام ووایم چې د شعور په چغه خلک راویښومه. د شعور په چغه خلک راویښومه. د شعور په چغه خلک راویښومه. اوس ضرور په چغه خلک راویښومه. هم ظالم او هم مظلوم خلکو ته خایم د منظور په چغه خلک راویښومه. او څوک د اوسه پورې دې چم ته رانلو د دستور په چغه خلک راویښومه. او څه شډاله شاعري مې د انګاره، څه شډاله شاعري مې د انګاره، د کلتور په چغه خلک راویښومه. او بل یو کلام کو اجازت راکوئ نو وایي څوک په خاریا او څوک په غره کې تصویران وباسي، څوک په خاریا او څوک په غره کې تصویران وباسي، او مړه پسو بس پس کې تصویران وباسي. څوک د بلۍ په سر او څوک مړه د پولې په سر، څوک د بلۍ په سر او څوک مړه د پولې په سر، او بعضې حاجیان هم په مکه کې تصویران وباسي. مننه جي. او د دې ګناه نه به خبر وي او که نه ملګرو، د دې ګناه نه به خبر وي او که نه ملګرو، چې په جومات او په مانځه کې تصویران وباسي. او د مخ شکلۍ پکې ښکاري خو نور نه ښکارېږي، او دا قمقلان چې په تیاره کې تصویران وباسي. او انګاره دوی هسې په زور خلکو ته ځان ښکاروي، انګاره دوی هسې په زور خلکو ته ځان ښکاروي، او دا بعضې پیغلې په واده کې تصویران وباسي. جي دا ګرانو قدرمنو کتونکو، دا شمشاد الله انګار صاحب، د هغې نه به نور موږ غزلې او ټپې او ښه شاعري به تیارو. هغې ته نورې پوښتنې کوو چې شمشاد الله انګار صاحب دې پېړۍ ته څنګه راغی، هغې نه پوښتنه کوو چې تاسو څنګه دې شاعرۍ ته ترالی؟ بس جي مننه. دا ډېر د وړوکوالي نه موږ لکه بس شوق هم او بس دې دغه سره د رحمان بابا غزلې به مې اورېدې او داسې ټول دا کلامونه مې اورېدل. دې سره هم شوق پیدا شو. بس د ډېر دغه نه موږ لکه راغلو شاعر. او شمشاد الله انګار صاحب ذاتي پوښتنه باندې وکړم، څه کاروبار کوئ؟ جي بس موږ خو څه کاروبار نه لرو، درځیتوب کوو او د هغې سره بس دا کار کوو. نور کار حالن داسې دا بس کسب دی، ښه کار دی. دا ته شمشاد صاحب دې کې تاسو ته ټیم میلاویږي مشاعرې لپاره؟ جي بس د هغې لپاره خپل ټیم دغه کوو، بس دې لپاره ځو. بس شوق دی او خلک هم بس خوښوي. د خلکو هم ډېر ممنون مشکور یو. زیاتره پروګرامونه د خلک په سوشل میډیا باندې ګوري، دې کې په تاسو ګوري په وطن نیوز، په تاسو خصوصي
پروګرام نشر کیږي د مینوالو لپاره تاسو څه نور ډالر کم کلامونه ډالې کوئ؟ جی مینوالو لپاره به زه یو د مینې محبت یو غزل ویم، هغه کې مسافر هم راځي، نو هغوی دپاره دا غزل دی چې مړ شومه ستا غم مې زړه چولی دی، ستا غم مې زړه چولی دی او خلکا صنم مې زړه چولی دی، مړ شومه ستا غم مې زړه چولی دی او خلکا صنم مې زړه چولی دی، اوس لکه د مار غوندې تیزان ساتم لرکه بنیادم مې زړه چولی دی، او تل په لار جوټې وهم راولیږم او ویې مورې چیلم مې زړه چولی دی، او چېرته یوې شپې ته خو ایساره شه، چېرته خو یوې شپې ته خو ایساره شه، ستا دغې زمزم مې زړه چولی دی، او بل خوا څه دردونه دي ورونه دي، او دلته دې تورتم مې زړه چولی دی، او ینګه زه یې لیونی کړمه مقصده جی بخښنه غواړم وایي ینګاره زه یې لیونی کړم او دې جنۍ خصم مې زړه چولی دی. مننه جي. انګر صاحب ستا مینه محبت خو یې نه کړه څنګه داسې شعرونه ورته ووایئ؟ جی بس دا د مینوالو ته م جي ډالۍ کړو نو موږ خامخا دوی هم درسره وایي تاسو. انګر صاحب شعرونه م دوی ویلو، غزلې م دوی ویلې، د علاقې د څه سوچ کړی د علاقې د خلکو په حواله باندې یا د علاقې د پرمختګ دپاره یا د دا لپاره چې د شعر یا ټپه یا نور رباعي دې ویلې ده؟ علاقې دپاره جي ډېر کلامونه دي راسره، خو دلته دې موجوده حالات کې یو کلام مې جوړ کړی دی چې زه په خپله یو لس اته کاله به زه تاریخ له تللی یم د یو لاچۍ په پاڼه باندې، نو د لاچۍ بوټی بس کټ شوی په هغې باندې جي ایف آی آر کټ شوی، نو دلته پولیسان ماماګان هم لکه سوچ ونه کړي او زر پرچه کټ کړي، نو هغې ته دا نو هغه بیا به کړېږي را کړېږي زیر نو هغې کلام جي هغه کلام داسې دی وایي خدای دې راته خیر کړي خو قصه لاړه اوږده شوله، خیر کړي خو قصه لاړه اوږده شوله، اوسۍ وه معمولي شانې دپه لاړه اوږده شوله، او لس کاله مې وشي اوس د ایسي خوا ته ځم راځم، لس کاله مې وشي اوس د ایسي خوا ته ځم راځم، او یې پولس ماما هغه پرچه لاړه اوږده شوله، او چېرته که په وخت مې 1000 روپۍ تاوانې کړې وې، چېرته که په وخت مې 1000 روپۍ تاوانې کړې وې، نو اوس به خلکو نه وی چې هیله لاړه اوږده شوله، او زه بخښنه غواړم چې خفه رانه څوک نه شي پرې وسې بس انګار زمزمه رانه اوږده شوله. انګار صاحب دا خو تاسو خپله د ډا اواز راوچت کړو، خو ما ته ورته دا مخکې دا وویل چې کوم مینوال دي زموږ پر دې سیمې سره تعلق ساتو، بعضې وګورئ ماشوم ورمس چې کوم شاعري کوي وزیرستان کوي یا د نورو علاقو کې شاعران لګیایي خپله علاقه ستایي، تاسو خپله علاقه په دې خپله شعرونو ستایلې ده؟ او جي ډېر هم ستایلې ده. تاسو زباني څه یاد دي په دې کې؟ او زباني راته یاد دي. ارشاد دې مینوالو ته تاسو ووایئ. وایي سمې مې په زړه کې د نظر قصې روانې دي، سمې مې په زړه کې د نظر قصې روانې دي، او دلته د جادو او د منتر قصې روانې دي، او دلته د غریب په خوله یې څوک بسم الله نه کوي، او هلته کې ملګرو اوس د سر قصې روانې دي، او دا چې اوس جوړه جوړه رادرومي په چکر باندې، او هر ځای د جندول د مازیګر قصې روانې دي. مننه جي. دا چې اوس جوړه جوړه رادرومي په چکر باندې او هر ځای د جندول د مازیګر قصې روانې دي، او دلته نفرت نشته ټولې مینې دي او مینې دي، او دلته په هر زړه کې د دلبر قصې روانې دي. مننه جي. بل کلام رانه دغه رانه هېر شو کړی. ګرانو قدرمنو کتونکو دا ورننی پروګرام چې تاسو وکتلو دا زموږ خصوصي خاص کر او پښتو ادبي ټولنې په نوم باندې زموږ خصوصي پروګرام دی. په دې کې موږ دا علاقې نه شاعران راغواړو چې کوم شاعران ورونه موږ ته مخې ته هغې نمبرې زموږ سره نه وي، نو زموږ د دې پروګرام په اساس باندې هغې ته دا پیغام ورکوو چې تاسو هم دې پروګرام راتلی شئ، خپله شاعري پکې ویلی شئ. موږ ته هم دا ذمواري ویلي چې کوم علاقې زموږ کوم ستر شاعران دي، کوم مینوال دي، هغه دا ځینو خبر کړی شي. شمشاد الله انګار صاحب دا زموږ په جندول کې ښه شاعر دی، موږ ته دا پته ولرئ شمشاد الله انګار صاحب یو ښه شاعر دی، هغې زموږ کلام واورېدو، هغې زموږ غزل واورېدو، د دې علاقې چې کوم ښایسته غزلې هم موږ واورېدو. د بل پروګرامه پورې اجازت راکړئ، د الله په نوم وسپارم، د الله په امان.